نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې دا تعویز اچول شریعت کې جایز دي او کنه شرک دي. ځکه مونږ په یو حدیث کې وریدل من علق تمیمه فقد اشرک. نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې تعویز زوړن کې خپل غاړه کې نو د شرک کو نو کو تعویز جایز وي نو د دې حدیث بیا څه مطلب جوړیږي؟ نو د دم اچولو د پاره او د تعویز ځوړندولو د پاره درې شرایط علماء کرام لیکلي دي چې کله دا درې شرایط موجود شي نو دم اچول او تعویز ځوړندول په غاړه کې دا بالکل جایز دي او دا درې شرایط د احادیث پرانا کې راغلي شوي دي. فتح الباری کې حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي قد اجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى. اولنې شرط دا دی چې دا کم کلمات په دم کې ویل کېږي یا په تعویز کې لیکل کېږي دا کلمات په د قرآن آیتونه وي، دا ضروری ده. یا با اسماء حسنا وي، یعنی دا الله رب العزت ذاتی نمونه به لیکل شوي یا به صفتی نمونه لیکل شوي. دویم شرط دا دی چې دا کلمات په عربي وي، عربي زبان کې به وي، او کو عربي زبان نه بل زبان وي نو بیا به دغه کلمات داسې وي چې د دې معنا او مفهوم او مراد به بالکل واضح وي، شرکی قسم کلمات به نه. دریم شرط اهم دا دی چې څوک دا تعویز اچي نو دا به دا عقیده ساتي چې دا تعویز مؤثر به ذات نه دی بلکې مؤثر به ذات د الله جل شانه ذات دی. یعنی دا صرف بطور علاج زدا تعویز اچوما دے کے اثر اچول دے کے شفا اچول دا دا رب ذوالجلال کار دے دا دے تعویز ذاتی کار نه دی. لکه څنګه چې ډاکټري دوايانې مونږ استعمالو نو ډاکټري دوايانې مونږ استعمال کو او نیت هم دای چې دې کې به شفا الله رب العزت اچي. نو ډاکټري دوايانې استعمالول دا جسمانی علاج دی اور دم اور تعویز استعمالول دا روحانی علاج دی. دوانو کې شفا اور اثر اگر رب ذوالجلال اچي. نو چې کله دا درې شرایط موجود شي نو بالکل دم اچول هم جایز دی او تعویز اچول هم جایز دی. بلکې حضور صلی الله علیه وسلم بخپل صراحتن د اجازت اور د دم بالکل اجازت ورکړي صحابه ته. مشکات شریف روایت ته او د مسلم شریف روایت ته عن عوف ابن مالک رضی الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. عوف ابن مالک فرمای چې موږ به د جاهلیت په زمانه کې دم درود کولو، تعویز بم کولو. نبی علیہ السلام نبی امو تپوسو کو چې د الله رسوله شریعت کې د دې څه حکم دی؟ نبی علیہ السلام فرمایل چې کلمات ما ته پیش کړه چې کم کلمات تاسو وای چې وې قتل. نو به او فرمایل هر هغه کلمه چې هغه شرکی نوي، شرک والا کلمات نوي، هغه ته په دم کې وای نو هغه سره دم اچول بالکل جایز دی، د کې اس باق نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو دجانه رضی الله عنه ته تعویز لیکلو او ور کړو. دا ابو دجانه رضی الله عنه باندې جنات او اثرات نبی علیہ السلام ولا چند کلمات ولیکل ورکل هغه اثرات الله رب العزت ختم کړ. بیهقی شریف روایت ته دلائل النبوت کې هم شتا. نبی علیہ السلام او فرمایل قال لعلی رضی الله عنه اكتب. علی رضی الله عنه ته فرمایل چې ولیکه او دا کلمات ویل بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب من محمد رسول رب العالمین صلی الله علیه وسلم الى من طرق الدار من العمار والزوار والصالحین الا طارقا يترك بخير يا رحمن. اما بعد
فإن لنا ولكم في الحق سعة فإن تك عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو راغبا حقا أو مبطلا هذا كتاب الله تبارك وتعالى ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون يغلبون حاميم لا ينصرون حاميم عين سين قاف تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. دا الفاظ اولیکل و ابو دوجانه رضی الله عنه ته دا تعویذ ورکړ. الله رب العزت د دې تعویذ په برکت سره داغه ناغه اثرات ختم کړي. نو دې حدیث نه بالکل واضح معلومه شو چې تعویذ اچول جایز دي. دا غدري شرایط او رعایت ضروری دي. په مستدرک حاکم کې هم روایت تا ان يعلم بن مره ان ابيه قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتته امرأة فقالت إن ابني هذا لمم منذ 7 سنين يأخذه كل يوم مرتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنيه فأدنته منه فقال في فيه اخرج عدو الله أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. یعلی ابن مره فرمایي د خپل پلار نه روایت کوي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په سفر کې ومه یو زنانه رااله او عرض کو چې زما د ازوی د اوو کالو نه سخت تبه گیر کړي دي هر ورځ په 2 پیرا تبه اٹیک کوي. نبی علیہ السلام فرمایل چې دا ماشوم ما ته رانږدې کا چې رانږدې کو وتا نو خله ته ورنږدې شو نبی علیہ السلام اور وی فرمایل اخرج عدو الله انا رسول الله اے دا الله دشمنا او زه د دې ماشوم نه زه د الله رسول یم صلی الله علیه وسلم زه ته حکم کوم. وګوره دم اچول هم ثابت دي. پاتې شو دا چې په حدیث مبارک کې خدام ذکر شتا من علق تمیمه فقد اشرک چا چې تعویذ واچلو دا شرک یې وکړو. د دې حدیث بیا څه مطلب دی؟ علامہ سیوطی رحمه الله په فیض القدیر کې فرمای المراد من علق تمیمه من تمائم الجاهلیه يظن انها تدفع او تنفع فإن ذلك حرام وكذا لو جهل معناه وإن تجرد عن الاعتقاد المذكور فإن من علق شيئا من أسماء الله الصريحة وهو جائز بل مطلوب محبوب فإن من وكل إلى أسماء الله تعالى أخذ الله بيده. دلته تمیمین به د حدیث کې مراد دا دی چې هغه تعویذ چې پای کې الفاظ شرکیه لیکل شوی یا داسې الفاظ لیکل شوی چې داغه معنا او مراد واضح نه یا پکې د غیر الله نه مدد غوښتل شوی د ستورو نه د اسمان نه د ور نه یا د غټو غټو کافرانو یا فرعون یا فلا یا فلان نمونه پکې لیکل شوی نو داسې قسم تعویذ اچول دا ناجایز دی او شرک دی. و د دین علاوه بھی صحیح کلمات پکې لیکل شوی وي نو دا مطلوب هم دی محبوب هم دی دا اچول جایز دی. والسلام.